قوم ډیرو درندو محترمو مشرانو کشرانو ځوانانو السلام علیکم. انجمن حسینیه لکه څنګه حزب سابق نه عدل زمانه کې قوم مختلف ایشو باندې راغونډ کړی دی. نن دا کریډټ جلال سر ته چې واخای جنډې باندې قوم راغونډ کو لګې لکه بدمزګۍ پیدا شولې د سوشل میډیا غلطې طریقې سره استعمال واجه نه. زه به دا وایم چې لکه مولا علی علیه السلام قول دی مولا دی ای چې خپلې ژبې سره نه خپل عمل سره خلکو ته دعوت ورکړه. که مو د مولا منونکي یو نن کسه د حسین دار کې ولاړ یو مو تاسې ټولو نه غوټه اساسات کومه دی هغه دا دی خدای دې مو اهل بیت منونکي کې راولي پر اختیار ډېره غوټه دعوا دی ډېر لوی سټنډرډ دی. دا سټنډرډ ته پکور دی چې مو ته رسیږو خپلې تابع نه بیا د پکور دی د معصومینو چې کومه لیاره دی هغوی خیلي تعلیماتو باندې پکور د مو ته روان شو بیا به سرخرو لکه نن د مو ته فخر رهبر معظم ایوه اعلان سره چې هغه ټولو نه غوټ طاغوت ته ټولو نه غوټ ظالم ته صرف په خولې نه وویله عملاً یې ورته وویله چې ته ټولو کې زیات ظالم یې زه د مظلوم حمایتي یم. پکار دی چې کومه محدوده غونتې علاقه دی د موت او د مولا منونکو پسې مخصوصه دی. خپلو صفونو کې هغه خلک پکار دی چې نوټیفای کو څرګندې کو معلومې کو واضح کو ملګرتیا یې ونه کو که غلط دی چې مو ملګری دی مو سره نږدې دی پکار دی چې ټولو نه مخکې زه قوم ته په ګوتې کوم چې راڅه د دغ سره یو قومي داسې تړون وکړو چې آینده دپاره د موت او ملي وحدت دپاره هغه چوک د نقصان باعث ونه ګرځېږي. د موت او مقدسات چې کوم دی هغه مشترکه دي اهل بیتو منونکي یو که چوک خدا نه خواسته د اولیاء الله د مجتهدینو بې حرمتي کوي هغه مو ټولو بې حرمتي دی. ویلې د هغه شخصیات دي چې اندوی واجې نه موتو ته دغه پاک دین څه دی خیالی شوی دی. موتو کې ټول عالمان نه یو موتو چې نن دی پاک ځي باندې خبرې کوو لکه مو ته خدای دا توفیق را کړی دی چې ښه بات پېژندګلي دا د خدای توفیق نه بغیر نه کېږي. نن مو ته د اهل بیتو غوندې پاکه نماز ځان پسې یادوو خدای دا نماز بو پسې پخې یاده کړي لکه مولا یایي چې د مو دوستان پکار دی چې مو دپاره باعث زینت جوړ شي باعث ذلت نه. سوشل میډیا کې نن چې مو ته پکار دی دا یوه خامخا د ښه تبلیغات ونه وکړو هر یو شي دوه اسپیکټ وي. د ژبه دی که سړی زیاړه ونې کوي هغه ذلیل کېږي که بیا دا ژبه دی سړی ښه طریقې سره استعمالوي زه یې ښې طریقې سره ولې استعمال نه کوم. د موت او مرکز دا وحدت پکار دا دی چې دا انرژي زه به مرکز ته دا ریکویسټ وکړم تجمل غوا ته به دا ریکویسټ وکړم چې تاسې کومه یوه تعمیري خبره کوئ انشاءالله دا قوم به ټولې تاسې ملګری وي. تعمیر کې به انشاءالله ټولو نه اول مو قدم کېږدو چې که هغه کې ما ته به ظاهر نقصان وي خو زه به انشاءالله د قوم ملګرتیا کوم. زه به خپل هغه غلط سړي ملګرتیا یوه صورت کې ونه کوم ولې غلطه به غلط یایو دا د معصومینو لیاره دی دا د عرفاو لیاره دی دا د مجتهدینو لیاره دی دا د کاملینو لیاره دی هغوی غلط ویلي دي ځکه خدای یو کمال ته رسولی دي. لکه هغه خمیني عاشورا باندې یو خطاب کوي هغه یې چې کربلا کې یو شای و چې هغه نه امام یعنی یو شای و چې هغه امام حسین علیه السلام نه وچاتو هغه خمیني سره د مجلس کې هم خلک نه وناست ټولو سره فقها ناستو مجتهدین ناستو ټول حیرت کې پرېوتو هغوی ورته وویله چې یاره تاسې به حیرت کوئ چې امام حسین علیه السلام نه وچات چوک کېدای شي او ورته ویله چې فکر حسین د امام حسین علیه السلام چې کوم فکر وکړه نه هغه فکر امام حسین علیه السلام نه بلند ویلې چې حسین غوندې هستي ونې قربان شوه. نن که مو ته حسینیان یو پکار دی چې حسیني فکر ملګري وکړئ مو ته صفونو کې چې غلط کار کوي اول پکار دی مو ته یې کنډیم کو که هغه د سوشل میډیا ذرایع دی که هغه منبر غلط استعمالیږي که هغه بل یو فورم غلط استعمالیږي ویلې څه که فتنه کېږي بیا منبر شکل نه کېږي. که زه سید یم پکار دی زه یې سید حیثیت سره معاشرې دپاره یو داسې رول ادا کوم چې نه سید قابل نفرت نه دی سید د محبت او د دوستۍ یوه منبع دی چې هغه د اهل بیتو په لیارې روان شي نه دا چې زه یوه خپله مرضي وکړم خپلې مرضۍ به نه وي انشاءالله مو به غلط نه یایو. بله خبره دا دی چې څو پورې د لینډ کمیشن ذکر دی عنایت الله هغوی دې کې ډېره خواري کړې دی مو سره اکثر میټینګز کې ناست یو خبره دا دی چې موږ کوم د خپل یو طاقت که د مرکز شکل کې دی که تحریک شکل کې دی که نور څومره بیدار ارګنایزیشن دي پړه لیکه یو پکار داسې دی چې دی بیک یوه داسې کمیټي جوړه شي لکه څنګه محمود علي بایي وویله
چې یو ایجوکیټډ اپروچ ورته وشي چې هغه لینډ کمیشن نه موږ تاسې زیات نه زیات فایده واخلو. و قومي تړون د داسې وشي لکه څه چوکا غلاته کوي قومي شکل کې لکه د توهین حوالې سره وي څه وي په کار نه ده چې موږ د شاه مقدساتو توهین وکړو. د اهل سنت طرف ته په کار د ډېر پازیټیو جسچر وښیو ویلې چې موږ د اهل بیت منونکي یو. ایمو طرف نه لکه څنګه مولا علي علیه السلام خپل خلافت زمانه کې مالک اشتر بزرګوار ته چې کله د حاکم مصر جوړ کړل نو هغه ورته وویله چې کسه مالک اشتر بزرګوار تاسو سره به دوه قسم د خلکو ثابته او رابطه کېږي. یو به د ایمان کې وړونه وي یو به د انسانیت کې وړونه وي. په کار د چې ایمان والا او تا دروند نظیر وکړي انسانیت والا او تا دروند نظیر وکړي. په کار د بوتا سے کورما ده الحمدلله انجمن حسینیه تحریک حسینیه دا یو ډېر ذمہ دار فورمز دي. دی فورمز نه په کار د مدسیوا کردار ادا کو څه دوست خپل ځان ته دوست کو څه دښنا ځان ته دوست وګرځو نه دا څه موږ د مشکلات جوړ کو څنګه مو او بچی څه پلیاري چی هغه ته شپیا خو ما کا ورې زیا ور پورې ډارېګه څنګه اسلام آباد او په خبر ته نه ورسېدلی او زنور مزاحم نه کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.